زمانم جی نور حسین دے او تعلق میں نوخار سره دے فراغت زما په 2008 کې د پاکستان یو عظیم شان ادارې نه پیښور کې د جامع عثماني نه شوې ده. بیا غینه پس مصروفیاتو د روزې نه بعد ما یو اشتهار وکړو د عالمي مجلس مفتیان کرام په نوم باندې یو ګروپ کې راغلی. ما بیا معلوماتو کو مفتی عثمان اجاز صاحب سره زما خبرې وشوې. هغه نه بیا معلوماتو که هغه وی چې زموږ داسې یو ترتیب دی او مونږه آنلاین تخصص کو. بیا هغه ماله تپوسونه وکړه به هر حال داخله راله راکه. د اشتهار د کتونه پس زما د ذهن او نظریه و چې دا به اسې سطحي شانکاري، خو الله تعالی د عالمي مجلس مفتیان بانی او مبانی مفتی خالد محمود صاحب او دغه ټول ټیم له جزای خیر ورکړي. زموږ چې کوم امیدونه او د هغې نه ډېر زیات مونږه دی بیا مونږ او دا اداره الحمدلله دی سطحي کار نه کوي، د هلکانو نه خولې وباسي. کوم ورکشاپ چې اوس منعقد کړی نو ډېر بهترین ورکشاپ د ملک د مایاناز ادارو د بهترینو ادارو اساتذه کرام بهترین اساتذه کرام هغې راغوښتي وو مونږ له، او مونږ ټولو ته ډېره عجیبه استفاده وکړه. داسې مفتیان کرام مونږ نو لیدل الحمدلله. زمونږ استادان هم ډېر لوی خلک دي، خو داسې مفتیان مونږ نو لیدلي. به هر حال ورکشاپ چې کوم هغه هم ډېر بهترینو، د ورکشاپ ټول انتظامات هم بهترین دي، او د کم مطالعاتي نظام چې د مطالعه روزانه مفتی توصیف الرحمن صاحب کوي، هغې نه علاوه چې کوم د 15 اسباق وشي هغې نه پس خلاصي وي یا هغې کې سوالونه یې کویزي، هغه وکاس جمیل صاحب ټول استادان چې کوم په دې کې مصروف عمل لي، نو زه د هغوی د ټولو شکریه ادا کوم. الله تعالی دې ټول له جزای خیر ورکړي چې د ملک ګوټ ګوټ نه هغې کې تر آزاد کشمیر پورې او بلوچستان او دغه شان د سرحد خیبر پختونخوا او پنجاب خو خود دا ځای دی، او دې نه علاوه د سند نه ډېر علما کرام په کثیر تعداد سره دې کې ټولو دې کې داخله اخیستې ده او ټولو تر استفادې مکمله وشوه. الله تعالی د دوی له دې ټیم له ډېر جزای خیر ورکړي. او د هغې نه علاوه یو بله شکریه مونږ د آس اکیډمي والا هم ادا کوو چې هغوی مونږ ته دلته ټول سهولیات مهیا کړي دي. الله تعالی د دې باني او مباني لم جزای خیر ورکړي.